मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्म तू का पाला। मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला, आरदी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक नन्हे मुन्ने प्यारे से मुफ्ती सरदार अली हक्कानी शहीद के बेटे से और उनके जज्बात माशाल्लाह और उनके घर वालों को और उनको अल्लाह सब्र व अजर व इस्तिकामत अता फरमाए। चलिए बग़ैर टाइम ज़ाया किया उसके क्लिप की तरफ चलते हैं। يا كليب ده بيان ده بيلو ويكتر ده مرشم ده شهيد شم ده ما جنازي لبراتي استاذ مغدا چند گزارشات کی خودل غوارم خو لیکن د شهیدان موضوع بارکی وقت چې مون بیان بولو زمون د بیان موضوع بوا مون به اعظم طارق شهید رحمت الله علیه ټکولې ټکولې شو سمع الحق شهید رحمت الله علیه ټکولې ټکولې شو نن بسویم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو وقت به مون وې سمع الحق شهید رحمت الله علیه ټکولې ټکولې شو نن بسویم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو سمره علما شهیدان شو حسن جان شهید رحمت الله علیه شهید شو لیکن نن سویم زما والد محترم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو زما د والد محترم استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا حق نواز جنگوی شهید رحمت الله علیه ټکړه ټکړه شو شهید شو ولیکن مکه بماوي حق نواز شهید رحمت الله علیه شهید شو اوس بدی باندې ولاړ یم نن زویم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو ولیکن وجه سوا زما والد محترم الله جل شانه شهادت مرګ ورکو پدې باندې ټول ته مبارکباد ویم ستاسو ټول د خدای مبارک شه ستاسو ټول مبارک شه الله جل شانه مفتی سیبلا شهادت مرګ ورکو پدې باندې موږ له خفګان نه پکار پدې باندې موږ له خفګان نه پکار هیڅ نه دی پکار چې موږ کور ته راشو اور لیکن موږ په چغو باندې چاړو چې ربا موږ نه دی یو مونږ نه یو عالم واغستو مونږ نه یو لوی علامه واغستو دا بځه مونږ اغستیو ربا دې بدل اغستو چې څه ته ضرورت نشتا خو لیکن الله جل شانه زما والد محترم مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه هغه شهادت مرګ ورکو په دې باندې خفګان نه پکار خو لیکن درن نچې دن مخکې هغه بدایو شعر بار ویلو په هر بیان کې به ویلو ځان ته به شهادت نظم لګولیو خو لیکن هغه شعر وی حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي ډېر راته وګوره کېدی چې سبا نه یم ډېر راته وګوره کېدی چې سبا نه یم زما والد محترم اب دا شعر بار وی یو به بیان کې دا وی وی ګل خو د ګلابي دا نور اسی ګلونه دي ګل خو د ګلابي دا نور اسی ګلونه دي مرګ د شهادت وی دا نور اسی مرګونه دي د شهداو دی علماو کم چې شهیدان شوي دي خو لیکن دی شهداو مخبره باندې شهادت مرګ غوښته د مبارکو مرګ غوښته چې موږ شهیدان شو دا نور سنو د ختم نبوت دپاوه د ناموس رسالت دپاوه په صحابو دپاوه په ختم نبوت قرباني وه په ناموس رسالت قرباني وه په صحابو قرباني وه په صحابو اهل بیتو قرباني وه په الله پر رسول قرباني وه د پیغمبر په وارثانو قرباني وه لیکن دا بل سنو الله جل شانه د شهادت مرګ ورکو یو کلیپ د بیان دا ویلو وای کچر د مرشم زه شهید شم زما جنازې له براتې زما جنازه به کوې ما به ښخوې او که ما به سوځوې هندوان خو نه یې ما له به ښه کړنګېدلې جنازې کوې تاسو نن تاسو ته پته ولګېده نن پوره پاکستان عام پاکستان ټولو ته پته ولګېده چې ها مفتی سردار علی حقانی صاحب په اصل باندې څنګه و چا چې په ژوند عزت کړی دی نو په مرګ باندې عزت وکړو چا چې په ژوند ناعزت کړی دی قدري یې کړې ده هغوی والا په مرګ باندې ناقدري کړې ده
लेकिन जमा इज्जतमंदो अगदा गयो क्लिप वर्कड़ो कजा मरशम तो शहीद शम जमा जनासीला बरासे मां बसो जवे कमा बखवे इंदवान खुले लेकिन अगवी जदी खबरी असल दादे कजा टुकड़े टुकड़े की गम टुकड़े दिशम कजा शहीद की गम शहीद दिशम मां तो चिकम मरस लगी बोदी लगी बोदी लगी बोदी लगी जब उन्हें पैगंबर पर सुनत जान कुर्बानो न मौत से डर है न जीने का अरमान है एक जान है फिर नामूस रिसालत सिपाही सहाबा खत्म नबुव्वत अल्लाह जल्ल शानुहु ते पैगंबर पर वारिसानो बांध कुर्बान है व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल माशाअल्लाह। ऐसी औलाद अल्लाह हर किसी को अता फरमाए। हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और उनके बेटे के जज्बात कैसे लगे आपको, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर अता करना ताकि हमारे हौसला अफजाई के लिए। वस्सलाम।